نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم سورة محمد شپږشتمه پارا 12 آیت دی رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د مؤمنانو او د کافرانو نتیجې بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مؤمنانو او د کافرانو نتایج ذکر کیږي اللہ رب العالمین فرمائی چاچ ایمان نوڑو او نیک اعمال یہ اختیار کر دیل بمنگ جنت ورکو او چاچ ایمان رو نڑو کفر یہ اختیار کو دے داس وقت ری لک زناور داس خوراک کئی لک زناور سنگ چه زناور مکلف ندی او جن تیری دا انسان مکلف دی لیکن چه دی ایمان نروڑی دا پشان دا زناور وقت تیری او بیا دا دی کافر چه پشان دا زناور دی دا زید اسیدو دا جہنم دی بیا دا مکی مشرکانو تا اللہ پاک دا پخوانو قومنو نتیجی مختصراً بیانی چستاد دی قوم چتی د خپل کلی نه وستلی د دین وړاندې سخت قومونه تیر شوی دي عادیان تیر شوی دي ثمودیان تیر شوی دي لوی تنو والا خلق تیر شوی دي چې د دوی نه په مال اولاد قوت هر څه کې سیوا وو لیکن چه ایمان اغوی نور اوڑی اغی میں محلاک کرو چه دی کلی والا خلقو چه پیغمبر علیہ السلامتی دا کلی نقوستلی او دی ایمان رونڑو دی بمحلاک سنگا چه اغرانا چا خلاص او بچ نکڑل دقا شانتی برانا ہم سو خلاص او بچ نکی کمال ورسروی پا مال نبچ کی قوت و سروی پا قوت نبچ کی کہ بچ کی گی پا ایمان باندی چه اغی ایمان نروڑ اغی دا عذاب نخلاص نشل دا مکی خلق ایمان نو لڑی نو دیبم دا عذاب نبچو نشی بی اللہ رب العالمین دا مومن او دا کافر فرق ذکر کی آئی حق کس کہ اگر مومن دی دا اللہ رب العالمین دا یووالی عقیدہ ساتی او بدن باند روان دی آیت دا کس دا کس سر برابر دی چه بد عمل دی او دا خپل خواہش تابدار دی او ایمان نروڑی دا خو یقینی خبر دا برابر ندی زکر یو دا اللہ بندگی کئی او بل یہ نکی یو بل خواہشات بے خودی دا اللہ حکم تا متوجہ دی او بل خواہشات کے اختیار کری دا اللہ حکم یہ شاہ تفریق دی دا پہی صورت کے برابر ندی نو مومن او کافر برابر ندی بیا اللہ پاک دا مومنان نتیجہ ذکر گئی چیدی مومنان لبزا جنت پر گئی پدی جنت کے سلور قسم نہرون دی یو قسم نہر دا عبو دی خدا سی عبدی چی داغی خوان چرتم نخرابی دنیا عبو خام خواہ وقت تیرے دو سر خوان خرابی دنیا عبو کی تغییر رازی تبدیلی پک رازی کل باران کچھ خڑش باران نیشوی صفاوی د خورې پځې ورشي نو غړي شي
په شګو ځای باندې ورشي نو هغه صفا وي دنیا اوبه یو ځای کې ولاړې نو شین زنګ نیسي او چې لږ ډېر وخت تېر شي نو څښاپي شروع کړي خو د جنت چې کوم اوبه چې د جنتیانو الله پاک د هغې وعده کوي هغې اوبو خوند به چېرته هم نه خرابېږي بوی به نه خرابېږي ډېرې مزېدارې به یو نهر به د جنتیانو ته د داسې مزېدار اوبو میلو شي او بیا نهر به الله رب العالمین د جنتیانو ته د پیو ورکړي خو داسې پی چې هغې خوند کې به چېرته هم فرق رانه شي دنیا پی وي په ګرمۍ کې پې لږ وخت تېر شي ذایقې خرابه شي ماسته دې نه جوړ شي او کله یو قسم پی کوي څاروي چې خراب واښه وخوري نو د پیو د پی بیا بېکاره لوښي خرابې پکې پی واچې نو هغه پیو ذایقه خرابه شي لیکن د جنت چې کوم نهرونه د پیو بیږي هغه نهر والا پی به نه خرابېږي د دنیا پیدا د څاروي دی کې فرق راځي او چې الله پاک د پیو نهر د جنتیانو له کم خوشي کوي په دې کې به هیڅ قسم خرابي نه راځي دا نعمت په جنتیانو کې جهنميان د دې نه محروم دي او دریم قسم نهر په جنتیانو ته نیکانو ته الله پاک د شراب ورکوي خو هغه شراب به داسې چې هغه به خوندور وي مزېدار به یو د دنیا شراب دی چې د انسان عقل خرابوي د انسان حواس خرابوي د انسان هغه ښه صورت خرابوي شکل خرابوي انسان کی بیماری پیدا کوي انسان کې ډېر فسادات پیدا کوي دا د دنیا شراب دی لیکن د آخرت شراب دا به خلق د خوند او د مزې دپاره څښي او مزېدار به وي هیڅ قسم نقصان به نه کوي او داسې شراب به وي چې د هغې ذایقه به د تمامې دنیا د شرابونو ډېر اعلی وي الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي ځکه د دنیا شراب حرام دی او د جنت شراب دا به الله نعمت وي چې چاته ملاویږي به د الله خوښ خلک او څلورم قسم نهر به چې الله پاک په قیامت کې جنتیانو ته شروع کوي هغه به د خالص شهد وي نو داسې شاد به وي چې مزېدار خوندور وي دنیا کې شاد وي بعض انسان وي یاره په شادو زما خوله پخېږي څوک نشي خوړی او بعض شاد داسې چې د چا طبیعت یې خوښوي او د بعضې طبیعت یې نه خوښوي شاد مختلف قسمونه لیکن د جنت شراب به دومره اعلی وي چې هغه به څومره مسلمانان خوري خوند او ذایقه به ورته مزېدار دا نعمتونه ملو شي نیکان او دا څلور قسم نهرونه د دې نه علاوه مختلف قسم ډېر چې څومره قسم میوجات دي دا ټول به الله جنت کې د مؤمنانو نیکانو او د دې نه علاوه الله پاک بدی تبخنه هم وکي نو نعمتونه ملو شو او پک اعلی نعمت د مغفرت نو چې الله بخل نو مزي خطول فسر شو د جنت څلور قسم شراب څلور قسم نهرونه تا ته ملو شو او ورسره د الله پاک د طرف د مغفرت اعلان هم شو بس مزي خدا دی الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي اوس دا انسان چې هغه ته دا څلور قسم نعمتونه د نهرونو قسم قسم میوجات او د الله پاک د طرف نه د مغفرت خوشخبری او اعلان ملو شو آیا دا کس هغه چا سره وي برابر دی چې هغه به همیشه په اور کې وي آب د جهنمیانو وینې زوي ګرمې شوي یشیدلې خوري او آب داسې اوبه څښي چې په هغې به د کولمې کټ کېږي د ګرموالي د وجې آیا دا مؤمن او دغه سړی برابر دی نه دی برابر ځکه یو په مزو کې دی او بل په تکلیف کې دی نو مزو والا مسلمان دی او تکلیف والا کافر دی نو مؤمن ته په دې ځای کې اعلان د خوشخبرۍ وشو او بیا د منافقانو قباحت ذکر کوي نبی علیہ السلام مجلس ته برابر قرآن کریم به د نبی علیہ السلام د خورین ارشادات به وورېدل بیا به مسلمانانو پسې استهزاء او د ټوکو په تور وي ستاسو دې ملګري څه خبره کوله
نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادو چې اوس څه خبرې کوي دا نه چې ووري زده کې ایمان پې راوړي ټوکې به کولی صحابو نه به دا تپوس دې منافقانو دې دپاره الله فرمایي د دې په زړونو ما مهر لګولې دې حق نه قبلې دې ځکه ټوکې او چې کوم کسان مؤمنان دي هغې چې د نبي علیه السلام مجلس کې کښېني د هغې ایمان مضبوط شي هغې هدایت ډېر شي د هغې په زړونو کې د الله یره ډېره شي د قرآن کریم د نازلېدو سره دا منافقان ایمان ولې نه راوړي د انتظار د قیامت خو دوی کم عقل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتګ د نبی علیه السلام معجزات دا باقاعده علامات د قیامت ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی بعثت انا والساعة کہاتین نبی علیہ السلام دو ابتدا سے او کما قال نبی علیہ السلام زدا سرا لے گلے شویم چې زما پسې متصل قیامت ذکر نبی علیہ السلام نه بعد دنیا ته بل نبی نه راځي چې نبی نه راځي خلک چې کله کافران چې قیامت پر راشي نو نبی علیہ السلام راتک دا ډول د قیامت علامه ده دوی به ایمان نوړي چې قیامت راشي بیا ایمان پیدا نه ورکړي او با اخره کې الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي چې علم د دې خبرې زکا چې یو الله رب العالمین د بندګۍ مستحق دي او بیا د خپل ځان لپاره د خپل اجتهادي خطاګانو په باره کې بخښنه وغواړه ځکه پیغمبران د ګناه نه معصوم وي نو که اجتهادي خطا د رشي د هغې معافي وغواړه او د مؤمنانو دپاره بخښنه وغواړه الله جل شانه فرمایي ان الله يدخل الذين امنوا بشکا کسان بشک الله جل شانه بداخل کې کسان چې ایمان نوړي دي او عمل الصالحات عمل کړي دنه کې جنات داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې د هغې اونونه نهرونه والذین کفروا کسان چې کافران دي تمتعون دي بپید اخلی ویأکلون دي بخوراک کوي کما تأکل الانعام لکه څنګه چې خوراک کوي څاروي والنار مثوى لهم ټکانه دوی دپاره جهنم ده وکأی من قریة او ډېر زیات د کلونه هي اشد قوة من قریتک چې هغه ډېر سخت په قوت کې ستا د قریه او ستا د کلي نه التي کلیواله خلک اخرجتك اهلكنا اخرجتك چا کلیواله خلکو ته ویستلی د مکې مکرمې نه اهلکنا من پخواني قوم هلاک کړو فلا ناصر لهم پس څوک نو د هغې مددګار افمن كان على بينة من ربي آیا پسرا څوک چې هغوی په واضح دلایلو د خپل رب د طرف نه کمن زین له سوء عملي آیا دی پشان داغا چا چاگا تقیس تکلی شو دا بد عملنا واتبعو احواهم او دی تابداری کرد اخبر خواہشات مثل الجنة التي وعد المتقون مثال لاغا جنت چراغی وعدکلی شو متقیان نیکان سر فیها انہار من ماء غیر عاصم پدی جنت کی بردی دا پارا نهرون ددا شوبو چاگا بینی خرابی دن کی نسخا کی دن کی وانہارون و داسی نهرونا من لبن دپیو لم يتغیر طعمه چن بخرابی کی داغی ذائقہ فن ولا وانہار من خمر لذت للشاربین او دوی دپارا بنہرون اید شراب و فن دورو دسکن کو دپارا وانہار من عسل مصفا او دوی دپارا بنہرون اید شاب تو خالصو ولهم فيها من كل الثمرات او دوی دپارا پدی جنت چر قسم میں وجاتی ومغفرت من ربهم او مغفرت بوی دوی دپارا دخل لفظ طرفنا کمن هو خالد فی النار آیا دا بند دی پشان دا کچامیشی پجانم اور کی وسوقو ما ان حمیما فقطع امغاهم او سکولی شی پدی باندی و بہت گرمی فسکٹ کئی بدل بھی کلمی دا حس کلا برابر ندی ومنهم من يستمعو الیک و بعد ددی کافران و منافقان دی خود داتا حتی تردی پور اذا خرجو من عندکا کلچی دی اوزیستا دا مجلسنا قالوا نوی دا منافقان الذین اوتوا العلم اغا صحابو مومنان تجعید علم ورکلی شوی دی ماذا قال آنفا سویل پیغمبر اس دا ټوکو پته وروي دي پیغمبر اوس کمی خبرې کولی د پاره دې نه چې ایمان نور عمل کوي نه استهزاء اولئک الذین طبع الله على قلوبهم دا خلق دي چې الله پاک مهر لګولي د دې په زړونو باندې واتبعوا اهواءهم او دې تابعداري کوي د خپل خواهشاتو
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم او کسان چې هدایت قبول کړي زیاتی دوی د پاره هدایت او آتاهم تقواهم او زیاد کی او ورکی اللہ پاک دی تردوی تقوی یعنی توفیق دا تقوی دا اللہ پاک دا یعنی فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ انتظار نکی مگر دا قیامت انتاتیم بغتتن دا چراچی دوی تا قیامت ناصافا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا نبتاقی سراغلی علامات دا قیامت اَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتُمْ ذِكْرَاهُمْ پس چرتوی دوی دا پارا کلچ راشی دوی تا قیامت نو نصیت دوی دا پارا چرتوی فعلم پس تفیشا انہو لا الہ الا اللہ چی بے شکا نشتر بس معبود سوا دا اللہ پاک واستغفر لذنبکا او تبخنو غوارد پل اتیادی خطاگان دا پارا وللمؤمنین والمؤمنات او دا مومنان سڑو زنانو دا پارا بخنو غوارا اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اللہ دل شانو بی جنی پا دنیا کے استاسو تک راتک ومثواکم و استاسو ٹکانا پا آخرت کی